مالدارو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو تلاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو تروت یو تمه غورځوي زمونږ علاقه کې وادو نو بینډ ور سره او دا سرو جامو والا بینډ وروته چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اورځي هلکه دا ولي یاره چې څوک هلکان دي دا هلکان ستا په ښځه واچو د سپي بچیا مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانو رسخت کوي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده جومات تم چې هین استاد راشي نو او چڼیا تا په ښځه همدا چڼی واچو جومات ته جرجې چڼیا دا کوزی ولې نه دی غوړېدلی دا جومات ولې ګنده دی په تا ستندر پرېوتی دی خو ته صفا که که نه ته څه په ګرنیټ لګېدلی جومات ته راننوځې او خیرنو جارو راوال او جاروی که که نه پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکې ښځې ته ما هم ښایي چې دا دی ستاسو دشمن نه یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته مۍ ورکې ګیرو والا نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم نو دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست نو یو خان راغی نه دس وی خان را وی کینو دا خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفعې خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي یې حفاظت یې کوي چې مه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه دا خو راوتې دیله ده خپل خاوند یې چیچړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي دا ده نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولې دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي
که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډې نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ما ته وی پلانی دې ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېرو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې څو قال رسول الله وای هغه چړیا مړیا دی دا مردار چې مړ شي دي ټولو مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملاوټه به نه مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډې لارې کې واچوتي بوی ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده دغه زنانه په تاسو ډېرې وجاړه امین کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده 60% با الیکشن خزید کوي 60% 60% بدر سره خزی په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا او خور دا او پلانې دا 60% دا بدر سره خزی مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته لکه الیکشن شوق ولې نه کوي آل مفتی صاحب په آرام کېنا بدغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښه ما ته بس په آرام کېنه توبه م لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وای که نه وای اوس نه لګیا یې ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انت شاہ جی انت سے کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی دیکھا وګوره څوک چې کمزوري او خزې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غلانځورې پاتې دي ما په تقریر کې ورځ جمعه کې وې مال خدای وې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته وایي چې خزې وګورئ سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړی ما ته وی جی په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختمه څنګه پې وروختې بیختې ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېلا شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي
او بیا لاس هغه خدي کم دی کې پاسو درګه زه پورا نقشه درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکا خدي لاس دلته یې یې کنا خدي لاس یې کنا اګيري والا دې غلام دین نرانی ولي اے شرم دلیا پاکستان اے ذلیل او رذیل ملکا نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربند خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنداو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اولی لک تلی چې دا د کمزې ده د رشتہ کمزې سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلې ده په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټ کې را لېږلی دی معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي نو خدای دې کور وران که چې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا ولا چې مولا به په خره سور جمعات تراځي نن د جلسې ورځ نه و نن د غډېدو ورځ ده بیا مکه ودا نه پرې چې غډېږي په ایمان درته وایم چې زه ستلی شوې که نه چې دا څومره غډېږي زه ورته چې شاباس شاباس او دې ښځو ته هم چې ښه د اذان وشنوئ شاباس او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه ستاسو دوا پکار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تلم شپږ ځله حکومت به ویل راوځه ما به ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اریپور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي بس راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې مال والله کې وځي نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي وما نیومه یې ولې الا به وځم چې دا 400 سره ټول پریدي ایمان دیته وي ویزلیګر ویلا دی روزي په زمانہ دا نور د مور بچی نه دی ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته ټکه کړې ده سمش ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سمش زه فعالی قوانینو صدر ایوب سرن خطیو جیل ته واستولم والله کې دروزم عالی قوانین کې څو چې خزه ته به اجازه دي چې نیړه ته وای چې یو دو درې طلاق میکړي خوند بلادا وي چې اوس خزه د طلاقونه هم درکوله الله دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصي دي تاسو به خپل منډه وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې می جلسه کوله لوی دنیا ناستا ده یوه بجه ده د شپې چې ان د جلسې په دې منځ کې سپیره وغورځېدو چې سپیره وغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې گیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې آواز وکړو چې دا سپی لیونی ده امروتی جبه کې وویل دا مروتی دی دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده
ته په ما راځه او زه پتا سیکرټري ته مې وې زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا ستړی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پیژنم زما په سن 65 کې پیژندلی وای چې یو بم په لنډای را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک ابتاباد ته یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ ڈاکٹر نہ معافی بھائی کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وستیاں تاسو پیجن قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو تھرونو نا نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاس هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوره امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتلو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بش نم تپوس کړی دی وی چې نه ما چې صدر بش نہیں ویلی ته په پاکستان کې شریعت راوسته چې شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلانو کو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سحر له یو خکټه ایڈوایزر واغستا څوک وا سیدہ ازمون سردار دا ازمون باران کے نہیں زمادیدانو عرض میں ہو سو چکے د چا پلاس کی چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا په سر سوداګانې کوي قوم بیګا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی قوم څه شی دی پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غوګولو خو په ګډې دوشي دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دی خو وګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر جی پیر ماما څنګه چل دی ویل اوس مې په دغه څه شي اوس مې هاټ لین باندې خدای سره خبرې وکړې اوس هاټ لین پیژنې هاټ لین څه ته وایي هاټ لین هغه ډایرکټ وایرلس سیسټم چې ورته وایي خیال برا دیکھو وګوره دا غم صاحب سونه مریدان یو ماتوی د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځای ځانو وشتو او دویشت ګولای د دې مزغونه ووته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مارای نه ووته لا سواد ته تلوم ول دلته یو بزرگ دی راځي چې ورش چې ورالو مالټه راوخته هم خوري ډېر سات پس پیر صاحب راوته مونږ وی ته ډېر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولې د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیره دې قرکشه چې قرکشه د مرګرو ته مې پاسي خدای بیا خو باسه دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي اینا ملوانے دی پہن اینا دی رن اے بیجی گرمولا دی رن پلانے ڈنگلے ما یوزلی دیر غصہ شم کی سخانی تا جماعت ترا پسی رو خطاو کنزلی راتو ذرا پاسی دم پا لوڈ سپیکر کی میوی ماوی چه دا ما تم کم کنزلیو کی دا دی
کنزلو په بدل کې دغه کنزلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځئ. که تاسو وایئ چې بجلیګر ملا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خر واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده، خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټری تا یا سیکرټری تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ډي ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکټر تا، حکومت زه دې ته نه وایم. دا انتظامیه ده، دا مشینری ده، دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي، دې ته حکومت نه وایم. حکومت زه وایم وزیر تا، گورنر تا، وزیر اعظم تا او صدر تا، دې ته حکومت وایم. څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي. الله کله کله ډکې وایم یو ښځې کچاوي چې بوډا له دې ورکوي، هغې خدای همزولی میړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه، چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي، د چا پوزې چیتي دي، د چا غوږ کوږ دی، د چا دا سترګې تنګې دي داسې، د چا سر چې دی چیت دی. او دې گورنر ته وګوره صاحبه، ته به وایې چې چاته خانک لرې کړی. خانو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه، داسې بدقسمته یې بیړم غر کړ. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس، بیرون کچهری گیټ، اشرف روډ، سرای فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دینی تقارر کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو، اوس خو مینتوب عام شوی دی، بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و. ما چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو. د کور سړي پې پوه شو، چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی یې کړی نو 20 ډزه به دې ولو. هغه ویل ډېره ښه ده، ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې. چې ویرېدو نو هغه ښځې وویل بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلې غوندې به تېر شو. هغه ښځې وویل چې د زورورو د زور اوبه شي، نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه. که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ، منډۍ په سیند کې زمونږ موټر نښتې او باجوړ ته تلو، دومره اوبه موټر کې ننوتې، هلکان ولاړ ویل که ټېله ورکړي لږه غوندې، ویل پیسې راکړه، ټېله ورکړه، پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی، هلکه ټېله ورکړي. هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه، مونږ له دې پیسې راکړه. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه، کور دې وران شو اوبه وړي. 50 روپۍ م ورکړي، موټر له ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ، ځانونه به وګورئ. په شنو چایو به م پرتوګیستئ ګډېږئ به، په تورو چایو به ګډېږئ. او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحب به بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ. شناختي کارډونه یې ښځه له پیدا کړي، یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن. من جیلونه تېر کړي، جیلونه ملیانو تاسو راپاسېده خدای م خوار نه کا، سړیتوب زده کوي، چېرته انسانان شي، د انسانانو بچي شي. وایي دا ملا پکې لا چا کړي، نو دا ته پکې لا چا کړي. ملا پکې لا چا کړي نو دا ته پکې لا چا کړي، یعنی ستا ښکر دی زما نشته.
ستا لکای د زما نشتا ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم آخر تا نه زما کم څه دي تا نه زما څه کم دي که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او بی ای پاسې زه د هندوستان د دیوبند پاسې تاسو پوه شئ نو هغه کم خاصیت ته چې تا کې شته او ما کې نشته ته خو ماته ووایه یو شی دی مولانا زاروی رحمت الله علیه دی خدای غریب کې رحمت کړي عجیبه سره هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی زمونږ بي دوه سترګې د دوی بي دوه سترګې زمونږ بي دوه غوږونه د دوی بي دوه غوږونه زمونږ بي دوه لاسونه د دوی بي دوه لاسونه زمونږ بي دوه خپې د دوی بي دوه خپې زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه مونږ او دوی کې څه فرق دی یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دي زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات دا فرق شته زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري आवाज راشئ وګورئ بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مراسے دے ٹی وی بد وئی ہم خلاص خبر راشئ که زما په کور کې په غلطایم ٹی وی رانه نه وته مخ می تور کې او په خره می سور کې وی سی آر دے اور کرا نو چا کرے چې ٹی وی نه وی سی آر کار کوي نه کوي ما ته وګوره حکومت خو په دې ملک اډوشته نه همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي یا به ګاډي ګرځوي او یا به چې د پولیس بم نیسي رانی دي ګاډي وانه ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه لګولې دي وه دې مرزو زور پسې کړه چا جنډین چې پزان کې منډلې وي هغه پسې ګرځي کنه د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم یې رہی خورم درنه یې رہی قزم درنه یې رہی خزه دې منډوي مور دې منډوي خزه دې منډوي تام نن د ټاک بړوا جوړی ځکه نه مال سره راځي الیکشن په وخت کې هوته مولا پکې لا چا کړي دي دا مولا دا سستاسو مور دوه میړه ده مولا درته هغه وخت کې د سړی زوی نه ښکاري او درامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس اټم بم کې چې په دې ملک راو غورځيږي او ټول تباہ سمکار کی خدای چې چا سره څه کوي حق خیر مار ته خو خیر ماري ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړي ته خو د کوچیانو وروړې لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر اوس پاکستانیان وایي مسجد امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر ته خو خیر ماري خیر غواړي لږ امداد در باندې بندې په ملک کې د سال جوړ کړی دی تعالی شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر
تکبیر هم په ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه. نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتاړه جنت ورکړي. خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوازو. او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه، ما ستاسو تورون لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري. سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچو. مالوالي ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکړي.